أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون بني اسرائیل باندې د نعمتونو تذکرہ وا مخکې د دوه نعمتونو تذکرہ وکړه چې یو د فرعون نه مې خلاص کړی، دویم د غرق کېدو نه مې بچ کړی. وس دې ځنه د دې یو ناکړدي ذکر کوي چې موسی علیہ السلام لاړو سامری والا اسخې جوړ کو، نو دی د اسخې عبادت شروع کو. الله یې پریخو دغسی دغه زیاتې ظلم یو کو، نو الله رب العزت وتا معافیو کو کله چې دی توبه وستا. نو دا توبه د دې قبلول دیتا معافی کول دا هم دی باندې یو انعامو. ورپسې د کتاب تذکرہ الله وی کتاب میں ولا ورکو داسې کتابو چې هغه د حق او د باطل په منځ کې جدائی راوستون کې حق جدا کو باطل جدا کو. بیا ورپسې تذکرہ کوي دی چې کله د سخی عبادت کو شرک یو کو نو د هغې مقابله کې یو د دې توبه قبلولو نه الله توبه قبول کړه، خو دې ته وی چې تاسو دا جرم یو کړل، نو دې جرم سزا په دنیا کې تاسو له پکار ده. نو فقتلوا انفسکم خبره وا چې تاسو قتل کوي خپل ځانونه یا قتل کوي خپل هم جنس. نو ورپسې خبر راځي چې فتاب علیکم، الله د هم معاف کړه، قتل او هم معاف شو. بیا ورپسې تذکرہ د دې کوي چې موسی علیہ السلام دی بوتلو کوهی تور تا دا الله خبرې واورې دی وی چې موږ الله په ډاګه باندې ووینو، نو په دې باندې یو تندر پیراغه وټول مړ کړو. موسی علیہ السلام سوالو کو یا الله دا راجوندی کې، نو دا غي دا ژوند تذکرہ کوي ثم باسناکم من بعد موتکم سرا دا بل د دی هغه نعمتو چې د مرګ نرسو ته بیا ژوند میلاو شو. وظللنا علیکم الغمام سرا بل نعمت هغه ذکر کوي، د خوراک سکاک د نعمت ذکر تذکرہ کوي. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او کله چې وعده واغستا مونږه د موسی علیہ السلام نه د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل من بعده نو بیا اونیو تاسو سخی لرا په عبادت باندې رستو داغنا
وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کون کی شرک کون کی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک بیا معافیو کو منگا تاسو دغی شرک معافیو کو من بعد ذلک رستو ددینا شرک یو کو نداغین رستو چکلا توبه اوستا نا اللہ وی دا شرک تم ما معاف کو لعلکم تشکرون دا پاردی تاس شکر و باسی شکر گزار شي شکریہ ویلے کیږي دیتا چې سړی چا چې وسره احسان کړی داغا په ظاهر کې داغا تابعدار شي دلته کې کله چې یو سړی چا باندې احسان وکي دیو ته دواړه لاسونه چوت کی سینه باندې وته کی دي کله کله بګي بعض خلک لوټ ټټ شي شکریہ وہی دیتا چې د نعمت نرستو ادا کړی شي هغه په جواب باندې ادا کول کیږي که هغه په عمل باندې ادا کول کیږي نو کله په جواب باندې وہی شکریہ مننه دی ورځو کې بعض خلک نور سوئی ستینک مینک وہی نو دغه الفاظ ہی عام طور باندې خلک پیجنی د شکریہ الفاظ دي دې سړي زما شکریہ ادا کړه بعض خلک لاس اوچت کی څوک یو لاس اوچت کی څوک دو لاس اوچت کی څوک دا پسینه باندې لاس کیری څوک داسي چې خدمت ولو چې د سره احسان وکړو نو بیا دې پاسی نو هغه چې پاسی دیو ته پیزار سم کی کله سو کی دام د شکریه یو قسم ده نو دا ټول طریقې باندې داغه شکریه ده پزړه کې وسره مینا محبت پیدا کی ولې د ما سره دا احسان کوي نو زه د سره بغض ولې ساتم نزړه کې مینا محبتي پخکارا باندې دهغه تابعدار شي دا ډېر ناشکر سره ویل کیږي وتا کم پلیټ کې چې چاس په درسخه باندې چې لګای خوري نو هغه دشمن سره د تعلق ساتي د چا په درسخه باندې چې ناسته خوراک کوي دے داغه د دشمن صفت کوي د زغان باندې ناسته د بل صفت کوي پدې کې کله کله مخامخ سره هغه برداشت کی لیکن کله برداشت نه بهر شي خبره اگه زما په درسغه باندې ناسته ناسی او ته زما د دشمن صفت کې ماته نو کله یې پاسي وې شړی لرشه اوزا بیا را نشي ګوره نو شکریہ دې ته وایي چې داغه سره مینا محبتي ظاهری انقیادی اعمال او اعضاء او جوارح داغه په خدمت کې ولګي بل دا کم نعمت چې کم احسان چې وکړي کم شی ول ور کړی داغه صحیح استعمالو کی دا مثال ډېر پیری په دې بیانونو کې ذکر کی مثال په تور باندې یو ټوپۍ چا لور کړه دا ټوپۍ می تعالی راوړل آیا په دې ورځو کې پکول راوړل ولا اګه دو پکول نه ولوګړو بیا خوري رخصوا یو د یو په نتاو کې بل د بل په نتاو کې ځاسم یخ دی وي ال دغه کې دا سړی وسرسي نو دې به گزار کړی اخواتا هغه پکول نه ټوپۍ د به په زور اغستی تا دغه تعالی سو د ټوپۍ درکې پکول درکې دا ما تعالی درکړې د لپاره چې ته په سر کې تا خپل نه تاو کړو دیتا ناشکری وی دیتا ناقدری وی
هغه در ټوپۍ درکړله پکوړې درکړلې نو دې قدر وکړه. کله کله یو سړي باندې یو سړی احسان وکړي څه شی وله ورکړي د هغه شي ته ضرورت هم نه او هغه شی نه استعمالی لیکن په هغه وخت کې پکار دی چې د هغه شکریه ادا کړي په هغې باندې د خوشحالۍ اظهار وکړي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تحادوا تحابوا یو بل هدیه ورکوئ د یو بل سره مینه محبت زیات کړي. نو هدیه ډالۍ چې ورکې نو په دې باندې محبت زیاتېږي. نو کله سره معمولی شی ورکړي چې هغې څه دومره خاص قیمت نه وي لیکن څوک چې واخلي نو هغه شکریه ادا کړي هغه ډېر احسانمند شي د هغه په دې باندې مینه محبت زیاتېږي. سلام باندې مینه محبت زیاتېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افشوا السلام سلام خور کوي ښه څوک پیژنې او که نه پیژنې السلام علیکم دا د مسلمان طریقه ده. بعض ځایونه داسې دي چې هلته منع کې هلته سلام منع دی پردۍ ښځه روانه ده هغې ته به نه کې بیان شروع دی نو بیان په منځ کې به سلام نه کې راغلی بیان کیږي. دانګې یو سړی اودس کوي یو سړی غسل خانه کې دی یو سړی په باتروم کې دی دیو ته دې نه سلام کوي. کله کله دا بعضې ځایونه چیتي سړی به ښکاري سر به ښکاري دی السلام علیکم هلته کې هغه لاندې ځان له ټوټۍ کولاو کړله ځان په کار باندې اخته دی دیو ته سلامونه کوي دغه سلام ممنوع دی. دارنګې د فقه درس دی قرآن درس دی بیان دی یو سړی لګیا دی اذان کوي بانګ وایي دیو ته راشي السلام علیکم دا ټول دی د مکروه ویل دي. دارنګې جماعت کې هم علماو لیکلي عام سلام به نه کوئ. یو سړی دی تا ته مخاطب شو تا ته متوجه شو نو هغه ته غلی غوندګي هغه ته سلام کولی شي. عمومي سلام منه کې بعضې جماعتونو کې دلته څوک نه کوي دا خلک پوښي دي مسله باندې لیکن نورو جماعتونو چې سړی لاړ شي ته به ناستې سړی هغه ځای کې دروازې کې رانو السلام علیکم خلک به ټول ځان خاموشه ناستې دی به السلام علیکم یو غټ اواز به اوچت شي هغه ځای نه هغه به ورته هم ټول وعلیکم السلام نو دا مسله باندې نه دي پوه څوک جماعت کې څوک به لګیا ذکر اذکار به کوي څوک به تلاوت کوي څوک به مونځ کوي به ټولو باندې سلام کول نشتی داسې بعضې نور ځینې هم دي. لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر وباسئ شکریه ادا کوئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب والفرقان او فرق کوونکی شی په منځ د حق او د باطل کې یا دا کتاب داسې و چې دی فرق کوونکی او په منځ د حق او د باطل کې یا چا پکې دا هم ویلي چې کتاب یې وله ورکړو معجزې وله ورکړې. بهرحال کتاب هغه زیات د حق او د باطل په منځ کې بیلونکی دی. نو دې ته زموږ مولیان طالبانو ته عطف تفسیری وایي عطف بیان ورته وایي. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ نو کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب والفرقان او دا کتاب چې دا فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې یا دا چې کتاب یې وله ورکړو معجزې وله ورکړې لعلکم تهتدون دپاره چې تاسو هدایت بیا مومئ په هدایت روان شئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وویې موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا ظلم کړل تاسو په خپلو ځانونو باندې. هر مشرک هر ګناهګار هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. څومره چې مجرمان دي هر مجرم په خپل ځان باندې ظلم کوي هغه هر جرم چې کوي. که څوک د قانون خلاف کوي
د الله د قانون خلاف کوي نو هم دې په خپل ځان باندې ظلم کوي. که څوک د ملک د قانون خلاف کوي دیم په ځان باندې ظلم کوي. ولې سزا چې ملاوي چاته ملاوي بل ته نه ملاوي دته ملاوي. نو ایس قال موسی لقومه کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قومه انکم ظلمتم انفسکم یقینا ظلم کړل تاسو په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل په نیول تاسو خلرا په عبادت باندې یا په نیول تاسو خلرا په الوهیت باندې تاسو هغه الہ نیول فتوبوا الی بارئکم توبوا باسي خپل پروردگار ته بارئ ویل کی هغه ذات ته چې هغه رسور پسې بل ذکی مرضی چې هغه پیدا کون کې او په شکلونو کې بدلون راوستون کې ده سمرا خپل شکل ور کړل سمرا بدلی ور کړلی سمرا چې ګوره په یو کور کې کلا نه لست نه هغه ټول شکلونه جدا جدای بعضی بګی داسي چې سړی بګی په خپل ما فرق نشي کولای لیکن فرق پکې زمونږه نظرونه دي اهو دومره فرق نشي راوسته. الله چې څومره کله کله یو بل ته نږدې نو خلک وایي دا پلان کې پشان دي کله د یو بل سره سترګې برابرۍ کله پوزه برابرۍ کله شونډای کله څه نو خلق وې دا پلان کې پشانتی دي او بالکل بلاغه پشانتی نه اگر چې بازي پکې داسي چې هغه کې بیا کمپیوټر پکې فرق نشي کولای لیکن فرق پکې بازي وخت کې داسي کی یو تن سړی دلای بل روري کله کله دوتنا یو ځای شي نو داغي شکلونه عام طور باندې یو بل ته ډیر زیات نږدې فرق بګینه کی لګي باز بکیو نا بیا موږ فرق نشو کولای کم یو ده ناجی کله بیا لو شو یو ګیره پرې خو د یو خړاله نا به موږ ته پته ولګي دا پلان کې دا پلان کې اوس پته لګي لیکن هغه کې پته نه لګي کله کله بګی داسي مور پلار ته بګیم پتن لګي هغه توس راغله نه وي مکه کله راغله بل راغله وي هغه وخت کې یو وخت داسي چې پتن لګي سوچو دغه فکر کې نه لره نفتو الى بارئکم توبو بس خپل پروردگار تا خپل پروردگار دی هغه ذات چې هغه پیدا کون کې دې شکلونه بدلون کې دې شکلونه خلق لا بدل ور کوي په خپل طریقې باندې شکلونه ور کوي نو فقتلوا انفسکم نو تاسو قتل کې خپل ځانونه په خپل باندې قتل کوي. الله ویلی نو چې یو سره داسې کوي نو دا جایز وي. الله وی ځان قتل کوي ٹھیک ده یو دا مسله غني خبره بدی کی فقتلوا انفسکم یو مطلب دا ده چې خپل ځان په خپل باندې قتل کوي تاسو ته معلوم یې تاسو خپل ځان معلوم دی چې ما شرک کړل کفر می کړل د دې اسکی عبادت می کړل نو ځان په خپل باندې قتل کا خودکشي وکا دوی مدادا فقتلوا انفسکم تاسو او وجنی قتل کوي خپل هم جنس مطلب دا چې کم مجرمان دي هغه دی را پاسي په یو بل باندې شروع کی یو بل دی مړ کی درې مطلب بدای فقتلوا انفسکم نو قتل کوي خپل هم جنس دي نو مطلب دا چې غیر مجرم دی را پاسي او دا مجرمان دی قتل کی عام طور باندې دغه سي کله چې سزا ورکول کیږي نو سزا چې څوک ورکوي نو هغه مجرم نه چاله چې سزا ورکول کیږي نو هغه مجرمي نو غیر مجرم دی را پاسی او دا مجرم دی قتل کی دا حکمو
دی هغې ته غاړه کېښوده چې کېښوده الله نه بس الله مهرباني وه په دې باندې نو ورپسې فتاب علیکم ذالکم خیر لکم عند باریکم دا غوره ده ستاسو دپاره ستاسو د بارې په نسبت باندې مخکې مې بارې دلته بیا وایي ستاسو رب دې تاسو له ښکلي ښکلي شکلونه درکړلي هغه چې ته کوم حکم کوي نو هغه حکم ستاسو دپاره غوره دی هغې باندې عمل وکړئ مجرم دی مجرم له سزا ورکول دا غوره دی د دې جرم د دې مثال داسې لکه ناسور کینسر دی کم ځای باندې چې کینسر لګېدل دی نو وایي دا تې کټ کوي نو چې دغه ځای دې تې کټ کو نو نور بدن آبه بچ پاتې شي دغه مجرم چې ته دله سزا ورکې نو دا داسې دا لکه هغه کم چې خراب ځای دی د ناسور ځای دی د کینسر ځای دی هغه دې تې لرې کو نور بدن به بچ پاتې شي او که دا مجرم دی دغسې پرېښو دی به ځان له نور پیدا کوي بیا نور ملګري کې ټول معاشره پکې لړي په دې کې دا ځان سره چې نور پکې مبتلا کوي عام طور باندې دا کم چې دا نشې قصې دي یو تن چې نشهیز دی نو دی خپل ملګري ته عزت ته خلکوټې واخله کړ اوس ځکه که نه یو دم خوراک اګوي نو کله دمونه کوي او کله څه کوي کله څه کوي نو دغه قصه چې وکړي یو پیرو کې بل پیرو کې بل پیرو کې دی عادت شي نو دی ځان له مجرم شي که هغه مجرم دی نو دا پکې بل مجرم شو دی بل تیاری بل تیاری بل تیاری دا څومره چې دا که څوک سوچ وکړي یو سړی په یو نشه باندې عادت شوی دی نو دی د ځان نه دی عادت شوی دا ملګري سره ناسته پاسته باندې دی هم په دغې جرم کې اخته شو نو دا مجرم دا داسې دی لکه په دې معاشره کې کینسر دا چې دی نه لرې کړی نه نو معاشره سمیږي نه بیا ښه دی دې پکې پرېښودو نو معاشره به دله ټوله خرابوي نو مثال بعضې خلک دغسې ورکوي یو سړی غلا یې کړله غلا یې کړله په لاس باندې کړله نو الله وایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله غلاګر سړی دی که غلاګره ښځه ده د دې ښي لاس کټ کوي په مړون کې ښي لاس وله کټ کوي ولې دا کینسر شی دی که دا پاتې شي دا نور معاشره خرابوي ښه نو دقه یو لاس چې ته کټ کې عام سزا عام خلکو ته اعلان وکړي پلانکي ځای کې پلانکي سړي غلا کړو او هغه به سزا ورکولی کېږي خلک به راجمع شي خلک به ورته ګوري لاس تی کټ کړی شي ډاکټر به ولاړي دا شریعت دی ډاکټر به ولاړي د هغه د پټۍ انتظام هغه به سرکاري طریقې باندې کولی کېږي لاس به تیم سرکاري طریقې باندې کټ کولی کېږي لاس به تی کټ کړی شي ډاکټر به ولاړ یا فوري به والا پټۍ وکړي ولې جرم د دوو لاس یې کټ کړی شو خبره خلاصه شوه دغسې نور جرمونه دي دا ټولو سزا چې وله ورکړي نو نوره معاشره به صحیح پاتې شي نو فقتلوا انفسکم نو قتل کې تاسو خپل هم جنس ذالکم خیر لکم عند باریکم دا غوره ستاسو دپاره ستاسو د رب په نیز فتاب علیکم نو الله مهرباني وکړه تاسو باندې دا عفو تاسو ته عفو وکړه مهرباني وکړه تاسو باندې د خپل رحمت سره رجوع وکړه فتاب علیکم رجا بالرحمت وي تاسو باندې رحمتونه وکړه نو تاسو ته دغه عفو دغه قتل هم معاف کو عفو وکړه د قتل نه انه هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبلونکې مهربان هغه اسرائیلیات دي خلق وی دی تیار شو تورې راواغستې او تیاره پې راغله او لګیا دي بس یو خړپ جوړلی وي
او یا زره کسان پکې مړه شو د وینو نالۍ روانې شوې. دا ټول اسرائیلیات دي. دا یهود دې د پاره ذکر کوي چې موږ ډېر خلک وخا بني اسرائیل ډېر زیاتو خپل رو په خلک باندې موږ دومره پکې قتل شو دومره دا چلو شو دومره دا چلو شو. هر ځای کې چې وجني جو او یا زره وجني نور او یا زره نه کمای نه او یا زره سره دا چلو شو او یا سره دا چلو شو. نو دا خبره صحیح نه ده بلکې الله مهرباني کړل په هغې باندې هغې تیار شو. یو ځټیک شو دا چې ته تیار شي او دې منله غاړه دې کېښوده بس دا مې تم معاف کړ فتاب علیکم. نو مهرباني وکړه په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبلونکی مهربان. دې ځای باندې بیا بس وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې سیر کو منګا تاسو پر اتلو سره دریاب فانجیناکم موږ نجات درکو تاسو لرا واغرقنا علی فرعون او غرق کړو منګا فرعونیان لرا وانتم تنظرون او تاسو قتل. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او کله چې وعده واغستو موږ د موسی علی السلام نو د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل من بعد بیا اونې تاسو سقلرا رستو داغنا په عبادت باندې په اولوهیت باندې په خدایتوب باندې وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک بیا معافی وکړو موږ تاسو ته رستو د دغې نه لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر وباسئ. وإذ آتینا موسی الکتاب کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب والفرقان او فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دپاره دی تاسو هدایت بیا مومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَّ چِوِ موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا ظلم کړل تاسو په خپل ځان باندې باتخاذکم العجل پنیولو تاسو سخیلره په عبادت فتوبوا الی بارئکم نو توبه واسي خپل پروردگار ته فاقتلوا انفسکم نو قتل کې خپل هم جنس یا قتل کې خپل نفسونه نفس قتل کا نفس دلان دی کوي چې نفس دې لاندې کو نفس دې په قابو کې راوس کامیاب شو. ذالکم خیر لکم دا غوړه تاسو لپاره ان بارکم تاسو پروردگار پنيز فتاب علیکم الله مهرباني وکړه په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبلون کې مهربان. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک